دا حدیث الغار نه چې دا د دې جل آخري پاره او جز شروع کیږي ان ارستو یو باب بلا ترجمه وړل شي په هغه کې د اهل کتابو سره چې کوم روایت او مناسبت او تعلق لرلو هغه امام بخاری رحمه الله راغون کړي د وخت د کمبود په وجه باندې د باب وسط کې پاتې شو نو د حدثنا آدم نه زمونږ نه درس هغه آغاز دی وای ما د یو شخص نه روایت اورید په یو انداز باندې بیا ما د نبی اسلام نه اورید نو یقرأ خلافها نو فجئت به النبي صلی الله علیه وسلم هغه شخص می رسول الله مبارک تراوسته او به میغه ته خبرم ورکړه چې دا غلط لسته چې ما ورته دا حکایت وکړو فعرفت في وجهه الكراهيه چون کې دا قران کریم نازل دی علی 7 احرف دا سنداشان واقعات عمر فاروق سروم شو هغه یو کس لیدل او په یو شان سورۃ الوسطى او د نبی اسلام نه بل شان سما کړی و هغه خودمره غصه شه چې یو دم د غاړې تیلا سورواچ او الباب وته امره ورته دا حسابندی وکړو پر اخکلو راخکلو د نبی اسلام دربار پیدا دا شان غلط لستلې څنګه لستلې پرېګ ده هغه چې قرات کوي صحیح ده کنه وته ول ولا ودام صحیح ده قران کریم په واحرف نازل دلته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خپل ضمیر کې په حق باندې ده خو چون کې قران کریم په 7 احرف نازل ده نو دا مخالفت پر قراءات کې بیا یو په بل باندې رد کول دا غبدوګن فعرفت في وجه الكراهيه نبی اسلام مخ مبارک کې می آغا غصه او کراهیت هغه چې کوم دی بیا وقال كلاكما محسن وی فرمایل چې دواړه چې نو برابر صحیح لګیای حق باندې ولا تختلفوا اختلاف مکوئ فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا تاسو نو وړاندې اختلاف کړو نو هلاک شوی تاسو دا محاشید التدا ذکر کړی دی اولی حاشیه تلاړ شي حذر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اختلاف يؤدي للكفر والبدع اټول شارحین دل تراخ لخوا وهابیان او جماعت المسلمین دا زه پیش کوي چې دا امام اختلاف کړی دی دا حدیث ګوره لا تختلفوا اختلاف مکو حذر رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلاف يؤدي للكفر والبدع هغه اختلاف نه یره کړی دا یره ور کړی دا چې کم موادی کفر توی موادی بدعات وي بدعات هغه دي چې کم دواوی عقاید مثلا الاختلاف في نفس القرآن وفيما جاءت قراءات ولا وجهين مثلا وفيما وقع في الفتنة أو شبهه وأما الاختلاف في فروع الدين ومناظرات الفقهاء لإظهار الحق فهو مأمور به غیبا شارع امر کړی دی هغه خو به اختلافات چې کوم دی هغه کې خدای نبی اسلام کل سنن باندې عمل راغلی دی نو دا د مبارک دی او نبی د انبیاء او د بنی اسرائیل نه دی کې مطابقت ته حکایت کولو محشوي چې ممکن دا حضرت نوح علی السلام وي ځکه چې هغه په ابتدا کې ډیر مشقات د قوم نه برداشت کړی دي ضربه قومه فادموه نعي ویني ک دلرا او هو يمسح الدم عن وجهه هغه مبارک هغه ویني د خپل مخ نه مسکولي پاکولي ویل اللهم اغفر لقومي فانهم يعلمون یادار چې دا نوح علی السلام حکایت کوي او یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دا په سبیلی د کشف سره د تلقا دغه وخت شوی دا چې یو نبی د انبیاء او نبا خپل قوم په وینو ویني کوي او هغه به قوم ته دعا غواړي نو کېدی چې ځان یاد کړي لکه د طائف په میدان کې دغه عمل د سره شوی نو قال شیخ ابن حجر واغرب القرطبي علامه قرطبي ویلي دي خو با شارحین نسبت د غریب او تکي او د غربت چې ان النبي صلی الله علیه وسلم هو الحاکی وهو المحكي عنه حاکی او محکي عنهم دی او اکثر شارحین دا وی چې دا حضرت نوح علیہ السلام دی بهر حل ده نورغسه الله اعطاه الله واكثر وان ما زيت ورکاغه تخله تعالی مال نو فقال لبنيه دخلوا بچو ته ویل لما حضر کلا
محتضر شو یعنی مرګ ته حاضر شو ایو ابن كنت لكم زستا سره پار څنګه پلارو ما تاسو ته تیر شوی دی خپل ته حدیث متولل ته مختصر دی دا غره چې وصیت په زولو د ځانې کړي واغه شخص قالوا خير ابن قال اني لم اعمل خيرا قط ما څه خیر نه دی کړی کل فاذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني بیا ټوټه ټوټه کې مال را ثم ذروني ما وشندي في يوم عاصف فدا سورج شدید وی باد داغي ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك زاد مخ تر شوی او رومانا اوقدو بلکه یم بحر طویل یوم حار او راحن دا شک راوی کړی دی خرست بل سند به امام بخاری ذکر کی چې نه دا راحن دی حار نه دی چې شدید وی باد یوم راحنا د دینه استدلال یو چې دا شک چې کوم چا کړی دا حار نه دی راح یداین مداینت نه د خلکو سبه قرضونه کول یعنی یعطي الدين للناس فكان يقول لفتاو خادم تبي ویل ذاتي معسرا کله چې تنگ دست او غریب ته ورځي تجاوز عنه عفو وتکو پرې دی وته لعل الله يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه کله چې دی وفات شل قید بری تعالی سره وشو خو تعالی د هر څور ته معافي او تجاوز راغی نو لئن قدر الله علیه کی محشستا سودا ذکر کړی دی چې کدا معنا شي کچری قادر شیخ د تعالی په ما باندې نو ما تبع عذاب راکی نو ولی کدا عقیده وی نو دا خو به د ایمان عقیده نشو نو بیا بخشش ورته څنګه شوی نو یا خدای چې د الفاظ د نوتری په حالت د کثرت د خوف او د دهشت غیر اختیاری کی تیوتی دا صورت د محتضر چې وی دا بيخي غیر اختیاری وی دا اقوال چې په اختیار کې نه وی نو په دا شان اقوال باندې به مؤاخذه نه او یاد ده چې دا د تنګي په معنا باندې لا ان قدر الله کچرت تنګي را ول خدای تعالی په ما باندې نسخ عذاب برای د قدرت نه دی دا لکه باری تعالی چې کوم دی پر اخره ولي په خلکو باندې ويقدر معنا تنګي را ولي او یا لکه هغه کریمه کې چې راځي اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه قدر معنا تنګي په دروزي ده نو دا پاغه معنا باندې واخله مخافت په ځبانه غیر دغه شیخ نه چې کم دی هغه خشیتو کوي لزه نو دا دخلت في هره کې د فاجلی شو لاجل هره ربطت حتى ماتت فدخلت فيها النار لاجلها تدویم ظلفا مجلی شو لا هي طعمتها ندغه ته طعام ورکو ولا سقطها نه یبور کولی اذ حبستها وقت چې دی بند کړي واغه ولا هي ترکتها نه پر خدا چې خو هغه من خشاش لرده یا خشاش هوام د زمکه ده
ان مما ادرك الناس من كلام النبوه یقینا هغه چې هغه درکړي دي خلکو یعنی ټول امتونو د کلام د نبوت نه غدا الفاظ دي لان اذا لم تستحي چې حیا نه کې فصل ماشه ته چې کینو کوا اضافاتک الحیا فالماشیه غ مضمون دی یعنی نه چور د عبارت دا دی چې دا دسي الفاظ دي چې د تمام انبیاء او خپل قوم ته هغه بیاناتو کې ویل شوی دي نو مما ادرک الناس یعنی جميع الامم د کلام د نبوت نه چې اخذ کړي دي هغه د الفاظ دي نور باقی د الفاظ به چې یو پیغمبر باغ ویلی بل بنی ویلی خدا دا سه الفاظ چې د هر پیغمبر د خلین علی السلام خپل امت ته تلقین شوی دي دا قارون له هو تجلجلو یعنی یسترب فی الارض الى یوم القیامه نو هغه استراب صورت د تدافع دی چې د یو فازور کې چې بد شمه او بر لاړ شمه او ځمکه نورم راکاږي یعنی تر ورځ د قیامت په دغه استراب حالت کې باید په معنا د غیر باندې غیر کل امه اوتل الكتاب من قبلنا اوتینا من بعده منګه اخرین یو فل خلقت او په بعثت کې او سابقین یو ورځ د قیامت باندې په محاسبه کې په رتبه کې بيد کل امه اوتل الكتاب من قبلنا غیر دومره خبره ده غیر کل امه هر امت چې ورکړی شوی کتاب غیله من قبلنا اوتینا من بعده دغه مر فرق دی چې موږ ته رستو راکړی شوی هغه ته مخ کې ورکړی شوی فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه دا هاذا اشاره د ورځ د جمعې ته دا ورځ د جمعې چې کومه ده دا هغه ورځ ده چې دغه قومونو چې اهل کتاب دی هغه دي کې اختلاف وکړي یعنی ټول امتونو ته د جمعې ورځ تعظیمي ورکړی شوی و چې دا ورځ کارونه پرېږدي دا لږ عبادت ته ورکوي دا شپږ ورځې چې خپل روزګارونو کې لګیای نو د جمعې ورځ چټیانې کوي او په دې کې دا عبادت توقف کوي ټول امتونو باندې تعظیم د دې ورځې لازم شوی نو هغه تجاوز وکړ زیاته وکړ نو هغه دا جمعه پرې خدا غد خالی ته واړه ولا په خپل قیاساتو باندې قیاسات دا چې مثلا یره دا ورځ چې کوم دینو باری تعالی په دې ورځ دنیا پیدا کړو په دې اسمان پیدا کړو په دې علم او په دې جهل او رڼا او تیارو فلان او خالی ورځ باندې فراغت راغلی نو فراغت د باری تعالی د خلق العباد نه په دې ورځ نو موږ هم فراغت د کارون نه په دې ورځ دا یو بعید قیاسات دی وکړل او هغه کم چې دی تر نصوص به پیراغلی وغه پرې خودل نو فقط لليهود د جمعې نه سبا ورځ چې خالد د يهوديانو شو نو دا خو شارع د خوانه دوی ته نه و لیکن دی خپل غزان ته بدل کړه وبعد غد للنصارى ورستو د سبانه جمعې نه چې سبانه رستو بل ورځ د اتوار ورځ ده یک شنبه ورځ دا غد نصرانیانو ده ناغیم ځان نو ټاکل چې ربط د مخلوقات په دې ورځ باندې شوی د نو موږ په دې ورځ چټیانی کو نګورې دې زینو باندې چې شارحین کوم خبرې کوي نو دا څه وړي خبرې نه دي د اتوار د ورځې چټي دا معظم شعارات د نصاراونه دي معظم شعارات د نصاراونه دي نو دلته چې مشرف او غیره سلطنت کې پاکستان کې د اتوار چټي نافذ شو دا ګویا کې دی هغه سره د هغه په شعار کې معیت وکړه دا وړه خبره نه ده نه وړو کې جرم نه دی دا ډیر لوی جرم شوی دی چې دا د مسلمانانو هغه د شعار ورځ او د تعظیم ورځ بدل کړو د عیسویانو د تعظیم ورځ خپل کړه په غټه سطح کې دا ډیر لوی ضربه د اسلام ته ور کړی دا او نظامونه په نورم بدل شو خو نه پوهیږي چې ولې نه بدلی دا او بیا التبانی ورته څه کولی 47 مولیان پیدا کړي و ټیم سر باغی بیانات ورکول نه مولای بیان کو په اردو کې مورید هغه په دې باندې دلایل ویل چې را ما ځکه دا مشرف ځکه دا ورځ بدل کړه چې دا خو په دې ورځ باندې خلک ودونه کوي او بیا د مامي او د مانی غړيږي دا د دې ورځ بي عزتي و نو موږ ځکه بل ورځ ته واړول زموږ کلار دا ابتدا کې واجب او دا خپل د کتاب الجمعه کې راشي
او رستو چې کوم دی وجوب د هغې منسوخ شوی دی چې نعمه په وجود وسم قایل دی وجوب باندې د لفظ د علا نه استدلال کوي دا چې علا د وجوب د پر راضی دا کلیه نه ده ګوره دی مخالفت جایز دی کې دی شي علیکم بحس الحذف شیطانانو وشتل کې لفظ د علا راغلی علیکم بحس الحذف او ټول فقها متفق دي په استحباب دا غیبانه حذف دې طویل کېږي په دې شکل غوتهونی سادل تکانه کې لدا سی ولا په دې شکل وشتو ته حذف کېږي نو علیکم بحس الحذف راغلی دی وجوب قول چام نه دی دا ډېر قواعد اصول چې ډېر قواعد اصول تاسو چې ګوري دا اکثری دي ګوري دا کلی نه دي کلی چې کوم دې ډېر لږ قواعد پیدا کیږي ځه نو دا په اخر قدوم کې چې راغې مدینه منورې ته نو یعنی دینه بعد به دی وفات شده اخیری راتللو فخطبنا فاخرج كبه من شعر نو دراويسته وکوتي شعر ملفوف بعض علی بعض خو په دې کې ادخال د خارجي اشعار شی او مواصلت پکې شی او ځکه د بده غړنلی و نو دای چې ته پیدا کړی و او شرطي سره و فقال ما كنت ارى ان احد يفعل هذا ما ګمانم نو چې څوک بلا صحابه حیات وی دوی بده شکارونه کوي غیر اليهود او ان النبي صلی الله علیه وسلم سماه الزور هغه مسما کړی دی لره په زور باندې یعنی په کذب باندې والتزيين بالباطل ولا شك ان وصل الشعر منه هغه د باطل ندی کنه په دې معنی او تزور وی یعنی اشاره ته توکل الوصال فی الشعر دیتا تابعه غندران شعبہ باب المناقب نو دا باب مناقب هم د کتاب الاحاديث الانبیاء نه چې کوم دی راوړل شه نو په دې کې د مخکینو بعض قومونو داغي مذاکره ده د بعض انبیاء او ذکر بم پکې راځي خو زیات دا لګېدل دي د نسبونو په منقبت باندې او داغې نه بعد د صحابه کرامو په منقبت باندې دا خو هغه معظم باب دی کنه تاسو ابتدا کې ویلیو چې صحیح باغی کتاب ته ویلې شي چې هغه سته مباحث لره اتو مباحث